बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यु'तिल हिकमत मन यशा व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हसन ज़े बसरा बिलाल अस्हब सुहैब ज़रूम। हसन ज़े बसरा बिलाल अस्हब सुहैब ज़रूम। ज़िखा के मक्का अबू जहल इंजुबुल अजबिस ब मुस्तफ़ा बिरसान ख़ुशरा की दिन हम ओस अगर ब ओ न रसीदी तमाम बोला हबीस। दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। व सल्लि व सल्लिम अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन वअला इबादिल्लाहि स्वालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़मा इज़्ज़तमंद उलमाए किराम, मशाइख हज़रात, ख़ासकर बिरादर मुहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ राहत कुल से, मेहरान अजमल से और ज़मों दीदी आलाक़े खुला आलिम बा अमल स्तासु खादिम हर उमड़ी जुवंदी के शरीक हज़रत मौलाना मुफ्ती नईम जान साहब मासारा पर दर्स हादिसों के शरीक मल गए कुले खतीब दे वक़्त हज़रत मौलाना शेख नियामतुल्लाह खाकसार से दीगर नौजवान उलमाए किराम और ज़मा मुतवफ़ा क़दरदान खूब मल गए हज़रत मौलाना मुफ्ती एजाज से अल्लाह दे क़ब्र अनवार रहमतुन नाज़िल की और ज़मा सर डेर मिनी कौम की और ज़मा को सर मीना दा दिसंगु वाला के उलमा और उलमा सर खादिमान मुहिबीन मशरान ज़वानान कशरान टोल पे इजाज़त बांधे नन सहर मा इमदादुल उलूम मस्जिद जामे दरवेश के ज़मू परचे शुरू सबब आखिरी परचे अल्तमायो लस्मिन खबर तालिबान सरा रोज़ाना इम्तिहान शुरू के दो नौलान दे और 100 मिनट खबर कौम ख्वान अदासी हिदायत और जवाबित मुतालिक और ब्यालकदा से जो खुशतबई मुतालिक हम कला कला वो खबर वकम आगज़ाइना अतनिमी बजे ज़रूअतम ज़मा बल ज़ाइ 9 बजे बयानो नो बाज़ उस्ताज़ान माना तपोसु का चिरता चिरता बजे मौज ओज़म अलब खान कलीता निमा गिंटा के बवरा सम 15 मिनट के अलता वरा से
9 بجې مې بیان و تر 10 بجو پورې ما له هغه نه بعد بیا راځم څنګو ته نو څو استادانو ماته وی چې او څنګو ته ډېر ځي نو څنګو کې زموږ ملګري دي الحمدلله شاګردان هم دي نیکان صالحان خلق چې له پخواني علماو سره مینه ده الله دې ستاسو دا مینه قبول کړي خو دنیا دا دې هیچا پوره نه ده دا دنیا دا نیمګړې ده مفتی اعجاز صاحب دې جومات باندې خوشاله و د مدرسې ته به کله موږ هم داسې راوستو چېرته به زه مړی ژوندي ته راغلی وم بیا به وایي چې مدرسې لپاره دعا وکړئ نو زه چې کله هم څنګو ته راځم نو ازم سترګو کې ګرځي بلکې کله به چې دی خبر نو ما به ورته اطلاع وکړه چې زه راغلی یم نو ده به ځان راورساو بیا به بیمار پرسۍ ته راتلو بیا د بیمارۍ حالاتو کې عمره وکړه ټیک شو خدا دا چې بیا بیماری دومره حتی ورسېده چې وفات شو امید د الله به مرګ د شهادت ورکړی د علم په سلسله او د لاره کې چې څوک وفات شي مرګ د د شهادت بلکې یو څو بیماران چې هغې کې یو مبتون ورته نبي علیه السلام ویلي د بطن بیماری یعنی د خېټې دننه اندروني زه او مولانا شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه یو مجلس کې ناست وو خوا په خوا نو خبرې م سره کولې بیا ما ورته ویلې چې زه خو دغه حدیث تشریح داسې کوم مفتون اصل کې هغه چاته وایي چې دستونه ورباندې یا پیچس په شکل باندې د خېټې بیماری او دا ترجمه علما کوي خو ما وی چې زه لږ عامه ترجمه کومه چې دا باطن اندروني بیماری که هغه د زړه بیماری او که د ګردو بیماری او که معده یې داسې تکلیف کې معدې بیماری وي او خاص کر چې اندروني بلډ او بیا چې د کینسر بیماری نو دا خلق با اللہ پاک شہداؤ کی حسابی اگر یہ چدا ترجمہ زم کوم اللہ دے مفتی اعجاز سے قبر باندھے انوار اور رحمتون نازل کی ورستا ورنہ شاگردان پاتی ادھے مدرسی بنیاد شروع کرے او زه چې کله هم راشم اوس هم داسې څه نوي تعمیرات پکې شوي دي انشاءالله په دې ثوابونو کې به تاسو سره هغوی هم شریکي او تاسو ته یو ګلشن یو چمنستان پرېښودی ده ځوانان علما مې هم شته ریحت ګل مولانا د نور ملګري دي ورسره مفتي صاحب دي ورونه دي تاسو یاستئ او کال په کال دلته حافظان فارغېږي دلته ناظري والا او بیا پکې دا د 3 فاضلان ستاسو د علاقې د دوی دستاربندي په خپلو مدرسو کې هم یا به شوي یا به وشي زموږ سره امدادالعلوم کې څه کال دا فارغېږي دا ملګري او تاسو یو دستاربندي دا ستاسو بچي دي دا ستاسو سرمایه ده دا ستاسو لپاره صدقه جاریه ده او زموږ هم په همدغه باندې سترګې خوږې دي او سترګې هم پې تازه دي زه په خپل اعمالو کې که هغه درس او تدریس ده که بل څه دا بل څه دي بیانونه یې نور څه خدمات زما په هغو دومره تسلي نه کېږي په یو شي مې تسلي کېږي که الله پاک ایمان سره چوټي کړو او بیا دغه وروسته خلک موږ پسې دعاګوی دي که د دغو له وجې نه الله پاک راباندې رحم وکړو د الله به لوی احسان دي کله خپل عمل خپل اخلاق دا مې کمزوري دي او لږ دي زما عزتمندو تاسو بیانونه واورېدل سهار نه دا پروګرام شروع ده او انشاءالله دا به تر یو وخته پورې دیگر علماء کرام نور به هم راځي بیانات به تاسو ته کوي یو څو خبرې به زه هم د سره شریکې کړم الله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که تاسو د الله انعامات شمیرئ د الله احسانات شمیرئ نو تاسو طاقت نه لرئ کوم ځای کې چې زما اوس بیان
اریان بشي چې الله پاک دې خپل دین قرآن شریعت حفاظت څنګه کوي الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا قرآن من نازل کړی او من به حفاظت کوي څنګه به الله حفاظت کوي نو دا مدرسو ته وګورئ هلته ما تاسو لس کسان د هغه مدرسې فاضلان دي او په دې انداز باندې کرسي ورته ایښي وي څمون سره صدر کې فارغېږي چې یو ځای څه بل ځای څه پوړي کې فارغ شوي دي پرون بله ورځ د استاد بندي شوي خو ټول سبقونه نور په هغه مدرسه کې ویلي جامعه عربیه پېښور موږ طرف کې دا خوا نو لس فضلا هغوی ته کرسۍ ایښي پټکې ورته برابرې کړي جوبې ورته اچولي شاندار انداز باندې او 50 حافظان یو مدرسه په کلو کې مدرسه الف خان کلی کې 50 حافظان سکال فارغان او څو شپږ شپېته ناظرې والا کسان چې قرآن په ناظره وي دا د الله څومره لوی احسان دا اوس هم ما سره د ملګرو زه تذکره وکړه چې موږ یو ټیم تا نه اخیسته ما ورته ویل چې یاره ټیمونه مصروف دي او ټیمونه نشته نو د ورځې 2 3 4 تیر کال ما په یو ورځ شپږ ځایه بیان کړی 8 بجې یو ځای بیا مې 9 بجو پورې بیان کړی ګنټه مې مزل کړی 10 بجې بل ځای 12 بجې بل ځای ماسپښین مانځه نه بعد بل ځای مازدیګر مانځه نه پس بل ځای ماسخوتن مانځه نه پس بل ځای شپږ بیانه په یو ورځ دا لکه زمونږ د کمال خبره نه ده موږ خو به ځو څه ګوډې ماتې خبرې به شریکې وکړو خو دا مې مطلب ده چې شکر مدرسې مې ډېرې دي داسې ځای ما ته معلوم ده چې یو سړي 50 جریبه ځمکه د الله په نامه وقف کړې 50 جریبه ځمکه 200 کناله دا اوس بعضې مدرسو ته تللی یم 20 جریبه کې یوه مدرسه آبادي چې موږ ستړي شو پکې ما دا نور او بل وخت بیا وګورو اعلی جومات داسې جومات چې سړي په تصور کې نه لاندې چت بیسمنټ په هغې کې لکه طالبانو کلاسونه کمرې ډېرې او ښه کلاو ځای فلحال هلته لاندې مونځ بره چت کې لا کار روان د هغې پسې بل چت د هغې کې کار روان لاندې چت کې لایبرري مکتبه دومره کتابونه چې ما په زندګي کې دومره کتابونه نه دي لیدلي په یو ځای ټول جومات شاوخوا له کتابونو نه ډک ناشنا ناشنا کتابونه او یو خاندانه ټوله مدرسه چلوي دې ځنګلي طرف سره دارالهدى او څه نورې ځمکې هم وکړې چې موږ اخیستې دي اب هم بیا مدرسه کې راځنه پوره یو دنیا یې برابره کړې سړکونه پکې دي ګاډۍ پکې مزل کوي نو دا اوس ما ورته ویل چې الله پاک کوم آیاتونه موږ وایو تلاوت یې کوو بیان به کوو چې دا دین د الله دا او دا کتاب د الله دا او الله به حفاظت کوي نو څنګه حفاظت کوي خو د الله خوښه ده چې الله د چا مال او جان په دین لګوي سړی چې هر ځای ته لاړ شي خاص کر زه خپله دا ایمان مې تازه شي یو خوشحالي راته محسوس شي دا دلته ګوره ماشاءالله دا څومره علما ناست ښکلي مشران علما دا نوجوانان فاضلان او دا نوي فارغان او حافظان بلخیره تاسو وګورئ چام چې د مدرسو خدمت کړی چام چې د علماو خدمت کړی الله یې بچو کې حافظان عالمان برابر کړي زه یو مدرسې ته تللی ختم بخاري مې او محتمم ځوان هلکه مفتیم ده زمونږ شاګرد ده نو هغه راته یو کس وښوده د حاجي صاحب موږ سره مجلس کې ناست وی دا ځمکه هم د وقف کړی دا زړه آبادي هم پکې ده کړی وی چې سږ کال یې 40 लाख روپۍ نه وې په دغه آبادي لګولي اعلی مزیدار آبادي 40 लाख روپۍ نو ما حاجي صاحب ته وویل چې حاجي صاحب خدای به دې بچي حافظان عالمان کړي ما ته وی چې هغه الله را سره کړي دي په خندا شو دا مفتی ما ته ښوده وی دې مفتی دا ښځه چې کومه ده وی دا زما لور د حافظان د عالم هم او چې 2-3 لوریانې مې نورې معالمې دي او 2-3 بچو مې حفظ کړی یو زوی مې پلاني ځای کې سبا کوي بل زوی پلاني ځای کې ما ورته چې الله به دنیا هم درکړي وی چې دنیا یې دومره راکړې ده چې شکر په حساب یې نه پوهېږم زه یو ځای بیان ته تللی وم یو حاجي صاحب چې هغه اوس ځوان غوندې وی دی لږ تا سره ملاقات کوي مونږ چای وڅښله اوس هم مونږ چای وڅښله
نو موږ چې اسکله راوس چای ورله واچو نو بیا ما ته وایي چې جي د شپږ جدي بس مکه مدرسې ته وقف کړی 24 کالان. ما وایي چې د خدای بختور الله دې قبوله کړي. ما وایي چې بدلې الله سره دي، الله به یې بدلې درکړي. خندلې وایي چې وختي یې بدله راکړې ده. یو ځای مې پلاټینګ وکړو وایي چې دې نه زیاتې پیسې ما ته راکړې الله پاک هغه یو ځای. نو دا خو د الله وعدې دي ان تنصروا الله ینصرکم. که تاسو د الله د دین امداد وکړو الله به ستاسو امداد کوي. ستاسو زمونږ یو عالم دا د دویمې صدۍ هشام ابن عمار ابوالولید السلمی الدمشقی 153 کې ولادت شوی پیدایش او 245 کې وفات شوی. وایي چې هغه ته پلار خپل کور خرڅ کړ دمشق کې شام کې په 20 دیناره باندې. نو کور په 20 دیناره دا د صحابه و زمانې نه وروسته خبره ده. پلار ورته وایي چې بچیه لاړ بچي حرمین شریفینو ته حج او عمره به وکړي او بیا به له خیره راشي مدینې منورې ته او مسجد النبوي کې صلی الله علیه وسلم هلته د امام مالک حلقه درس هغې به سبق هم ووایي. نوی ځوان مراهق داسې پیسې ځان سره برابرې کړې او راغی حج عمره مو وشوه او بیا مدینې منورې حلقه درس د امام مالک کې کېناست. دی خپله وایي چې امام مالک یو شاهانه درس یو بادشاهي انداز باندې څو بادشاهان د امام مالک شاګردان تیر شوي وزیران ښه ډېر لوی لوی محدثین مفسرین فقها اب حلقه درس کې ناستو د امام مالک زم کې ناستم سبق مووی درس چې خلاص شو بیا بعضې کسانو به تپوس کوو بدرې د نمبر په نمبر ما تم چا وویلې چې هلکه تم څه وایې کاسې راغلی زه پاڅېدم جي یو خبره کوم زما دا خبره امام مالک ته مزه ورنه کړه وایي چې ول دا زموږ د ماشومانو درس ده چې تم خبره کوې زه کشر وم وایي چاته یې حواله کړم چې یو څو چوکې یې ووهې نو بعضې قاریان خو کلک وهل کوي نو لږې مضبوط 15 یا 18 چوکې یې وهلی دردمند کړی و اوله ورځ یې ده وایي ما ژړل لګیا وم امام مالک هر څه نه فارغ شه په ما راتېر شه زه ورته لاره کې ولاړ سلګۍ وهم سترګې وږم ما ته وایي چې بچیا لکه چې ویې وهلې دردمن یې کړې ما وایي چې دردمن کېدل پرېږده او تکلیف ورځ د قیامت کې به حساب کتاب کوو زه تا ته بخښنه نه کوم زه یې په څه ووهلم او ته خبرې زه مسافر طالب یم او پلار راته کور خرڅ کړی کور مستقل په 20 دینار او زه یې د مصر مسافر طالب یم د شام او ستا درس ته راغلم ما په اوله ورځ وهلو خواړه زما څه ګناه وی ام په سوچ کې شو وی ما ته چې بچی بیا وایي کفارت صحیح یعنی د دې به هغه بدله بیا صحیح چې زه د خلاص شم وی ما ورته چې حدیث راته بیان کړه سبق راته ووایه وی په ولاړه باندې یو 15 احادیث راته وویلې چا څو چوکې زه وهلی یو بل پسې ما وی چې بلم راته ووایه وی چې بچیه دا دې اوس بس خو علما دې دا خبره ډېره مزېداره رالي او مال هم ډېر خوند راکوي خو دا مالک څه ورته وایي چې زد من الضرب و زد فی الحدیث استاذ یو ډب راکوه خو یو حدیث راته وایه یوه چوکه او یو حدیث یوه چوکه ډب یو حدیث او بس وی چې وشو ما وی چې بلکل ما معاف کړی وی چې زه سبا نه سبق وایه سبا نه نو محنت او خواري او د پلار هغه قربانی چې کور ورته خرڅوي بچي ته یو وخت کې له دې سړي نه داسې عالم الله جوړوي له هشام ابن عمار نه چې امام بخاري یې شاګرد جوړېږي ابو داود یې شاګرد جوړېږي او امام نسائی یې شاګرد جوړېږي دا یو مشت نمونه خروار علما ذکر کوي د ډېرو لویو محدثینو استاد جوړېږي زما عزتمندو زمونږ به دغه ناظرې والا بچي زمونږ به دغه کشران حافظان زمونږ به دغه نوي فاضلان ځوانان دونه به الله پاک لوی لوی علما جوړ کړي ما او تا به نه یو خو ما او تا ته به د هغې مینې د محبت او د هغه صدقې او له دوی سره د هغه یووالی او دوی سره اوږه په اوږه ودرېدل او له دوی سره مینه کول دا به ما او تا ته مرګ نه بعد هم پکارېږي ما او تا به له دوی سره په دې ثوابونو کې شریک علما لیکي
زمان دی 15ویں صدی یو عالم دا 428 کے پیدا دا 503 کے وفات اتوائی ابو الفتیان عمر ابن عبد الکریم ابن سعدوائی الرواسی الدہستانی دی وقت دیر لوی عالم دیر شوئی وائی چی دپلار با پائنچی خرسولی سر وخی او دا بوور بیگا چیزے او دارون حقانی نا فارغ دا ما سرم ترجمہ کرے بیگا زو مبارکی لورا خدم او ما مخی ٹیلیفون توقع پلار تایی دیو چا باوی ساتا چیزوی تاده بچی مبارکی لدر زم زکابل اشپت او زغوق توی موزما چرتا بیانو یو رس بجیش پی واپس شو او زدر نقلم خو بیگا زور اغلم از خودم منزن آباد کما بی چیزو نچا خورم نچا سکم او نٹیم شتا خلق در زمان اپلاری چی دا سبزی مندئی کے الوگان او پیاس خرسائی خو بچائی اللہ عالم جوڑائی یا اللہ ستا خوخدنو تخبلا فرمائی چیوتی الحکمت میشا اللہ علم آگے چاہتا ورگئی چی چاہتا ہے خوخش خور پسی او خوب ٹکے اللہ فرمائی وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا چاہتا چی علم ورگ رئیس اگل پارا لوئی خیر ملاوش اللہ دا لوئی خیر زمان ہر گور تراولی اللہ ہر گور کے میں دا سفازلان پارگان برابر کے ہر گور کے میں حافظان نارینہ و زنانہ برابر ہے کیا او زمان دا دعاگان قبول کی نو دی اللہ خواہ نو یہ عالم ابو الفتیان عمر ابن عبد الکریم ابن سعدوائی الرواسی الدہستانی پلار بے پینچی خرسولی یو دکان گئے ووٹا گئے بندیو یو ظل یو عالم را گئے دیاغا دکان مخی تاوت رہے دا کاکا یو خوراک منگلم برابر کل لگستاسو دا کباب سے مشہور دا یا بل بل صدا سی چچا علماء سرمینہ کرے اللہ سلی دنیا کے ورکڑی آخرت کے بے ورکڑی اچھے ورطاوکا تا اللہ نے دوتری خبریں کن درتا نور بیانونا باقی گی انشاءاللہ ماتا یوزر یو چاس ہو گیا چھ دا سم کئی تلاوتونم کئی دام کئی جنازو تمزی او دا 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 ما ورطے چھ یو خبر راتا وکوا چھ مدرسو جماعتونو سر دا سے او مولیانو سر طالبانو سر دا کارا کئی کرنا کئی دا یہ چھ نا دے کے لئے رب فرمائی دا پلے دا من تا سخیان بکار دینن سبا سخیان دا مطلب نا چھ دیر معلوم راوڑی لگ دے وہ کی پچھزان اوزن آسا قیمتی کی کر اوزان سارا احسان دا زان سارا لسکر دا غاڑی دا سارا ملاوئی غاڑی او 2 روپے مدرسیت انور گئی نا مینا دے مالا قبولا کی ٹک دا یقینا تاسو یقین ہو گئی چھ زمان دا علماء چھ قلاشی ما گوندے کمزور ہے سارا سوک با دے پستر کو خلائی سوک با دے پتندیخ خلائی سوک با دے پخلبان خلائی دا مینا اللہ سارا دا دا مینا محمد رسول اللہ سارا دا دا مینا قرآن و حدیث سارا دا کلی ماو دا خویوشان انسانانی سا خبرا دا علماء میں چپانا ناس دی خود قرآن لوجہ ناس دی دی حدیث لوجہ ناس دی دا قدر خطاس سچے اللہ ورکڑے دوی لپارا اللہ میں دی علماء و قدر نورم دی خلقو پسین کے پیدا کی تاستا مفتی سے خبریں وکڑے علماء پسی خبریں مکوئی سیاست مخبل زیبان دی بلکہ سیاست کوئی علمی سیاست روحانی سیاست مذہبی سیاست اسلامی سیاست کل سیاست دی شریعت برابر سیاست علماء سرے بلے بکوئی دی علماء خبر را روانی دی انشاءاللہ ستاسو لوجہ دا بیگا چیز کم فاضل مبارکی دی ازدلم دا سی پاو مزل ما پیادل کڑای دا او زمان لگ پیادل خواقعی دا سی اواقع با زمان پسوش دواتا مندو مزل نو او زمان پسوش شل مندگی زل دورا سیدم او ما سمدان ترجمہ ما کڑی و زروانو ما او یو کس را سرو زادر امزان نتاو کڑی و تاسو یقین ہو کہ اسلام شمان چا بلوگے کولے پدلارو کچھو کی یو زیبل زی دکانونو کی ڈلے ڈلے برات نصیب تنگ شمان تلاس کلاو لاس کلاو تلاس دوارم شمان کلن لس کلن دا ولی دا زمان دی زوانان و فاضلان و علماء و جماعتون و مدرسوں کی دولے و تربیت ورکا دولے و تعلیم تعلم برابر کر چھ بچیا دی عالم بلاس کھولے عالم سر بلاس ملاوے دی عالم با دعاگان علی وارد ما شما نفی و تربیت دا چھ اللہ پاک چال پارا برابر
د عالم بیا ادبي باندې کوي دا د مدرسو برکت ده دا د علماو برکت ده تاسو به وایي نه له خیره په خپلو کورونو کې به ادب احترام وګورئ کورونه هم له خیره له علماو نه ډک شي او الله به یې وکړي او الله دې وکړي نو کله چې یو عالم راغی د هوټلګي مخې ته د هغه عالم نوم د ابو مسعود احمد ابن محمد ابن عبدالله البجلی الرازی کاکا لږ روټۍ خوراک موږ له برابر کړه دکان مالک چې سړی ولید وی انی اراک رجلا عالما صالحا یار مولانا صاحب ما ته داسې ملا ښکاري او نیک سړی د علماو چهرې او څه داسې پته لګي خو زما دا هوټل ستا قابل نه ده دې کار شان خلک کیني مولانا صاحب دا مخامخ جومات د مهرباني وکړه دلته به کښېنې خوراک څښاک به انشاءالله هلته درشي نو موږ خو په جوماتونو کې خوشحاله نن ما په صدر کې بعضو استادانو ته وې او طالبانو ته مې وویلې چې الله تاسو لپاره دا مدارس او جوماتونه یو جنت ګرځولي جنت اوس دا یو جنت نظیر مجلس نه ده تاسو نه وګورئ دی علماو ته وګورئ دا پټګیو ته وګورئ دا انعاماتو څیزونو ته وګورئ چې جنت بنو جنت به صحیح الله جنت خو موږ ډېر زود کړی جنت او جهنم دا جنت او جهنم الله موږ ټول جنت والا جوړ کړي الله موږ ټول ایمان سره چوټیږي الله دا به لوی احسان را سره الله جهنم مراته ښیي الله ټیک د وینو به یې لرې ناخوا او دیخوا خو که ایمان هم تېر که او دا به د الله ډېر لوی فضل او کرم وي څوک دې په خپل علم نه دوکه کېږي څوک دې په خپلو جوماتونو او مدرسو نه دوکه کېږي څوک دې په خپلو سخاوتونو نه دوکه کېږي څوک دې په خپل جهادونو دعوت او تبلیغ او سیاست نه دوکه کېږي موږ ټول محتاج او الله صمد ذات الله دې چاته په هېڅ څه کې په هېڅ انداز محتاج نه محتاج موږ دی مولانا صاحب ته مزیداره روټۍ جومات کې میلاو شوه مخامخ او لږ به وږی مو اشیا به یې برابره وه او لږ چې روټۍ یې مزیداره مولانا صاحب روټۍ وخوړه هلته به یې دعا ورته کړي زموږ دا علما دا ستاسو خیرخوا دي زه کله د خپلو طالبانو او علماو ته وایم چې و خلکو لږ ځان له هم دعاګانې وغواړي په ښه مینه باندې بل سړی چې موږ سره لږ امداد هم وکړي لږ ښه غاړه سره میلاو کړي جی ما ته دعا وکړه یا الله دې دین او دنیا ښایسته کړي څومره مزېداره دعا یا الله ته ورله هر څه برابر کړي ما لاره کې نن هم څه ملګري را سره و یو ځای تلو یو مولانا ده هغه سره مې چا لږ امداد وکړه او مدرسې سره او هغه سړی چې کومه د ټیلر لري دا ټریله دا اوږد ګاډی چې وی دعا یې کوله چې یا الله دا حاجي صاحب ټیلر سره جنت ته بوځي یا الله یا الله خطه دا اوس ټیلر سره یې بوځي چې هلته بیا به مزدوري څه کوي یا به څه کوي خو دا هغه بې اختیاره خبرې دي بې اختیاره یو بل وی راغی ګیره هم نه وه او هغه څه امداد وکړه مدرسې سره یا الله دې ګیرې ته یې وګورې خدای همداسې بغیر ګیرې جنت ته بوځي خدای جنت ته یې بوځي مولانا عبدالحق رحمه الله ته وی یو ځل ډېر مخکې خبرې دي موږ استادانو به کیسې کول وی چې یو چا 100 روپۍ چنده راوړه 100 روپۍ وی هغه والله سوچت که دومره دعا یې ورته وکړه وی چې سړی خجالت څه چې دعا ډېرې وي او پیسې لږې جیب ته یې لاس کې یو 100 نور یې ورکړې وی بیا دعا ورته وکړې نو بیا یې وله یو غوړه دعا وکړه سړي جیب ته لاس کې بیا یې 100 ورکړې خو 600 ته خبره ورسېده 600 روپۍ هغه وخت کې ډېرې زیاتې پیسې جوړې زه چې فارغ شوم زما 500 روپۍ تنخواه وه نن نه 33 سال وړاندې نو هغه زمانه کې 600 روپۍ دا مدرسې دي چا له وجې الله ودانې کړي په هر حال سړی راغی هوټل مالک مخې ته کاکا ډېرې دعا مې درته کړي ستا زما ډېر قدر وکړه او ما له ډېره مینه راکړه موږ مولیانو سره خو بل څه وی نشته خو دعا مې درته کړي خو یو کار بل ده که څه بچی دي او ما ته دې حواله که کېدی شي الله یې حافظ عالم جوړ کړي او تا لپاره الله لویه صدقه جاریه ادي اخلاص دعوت و وی اسړی ورته وایي ابوالحسن عبدالکریم وی دا کوم ماشوم چې روټۍ دروړه دا مې بچی د عمر د عمر نوم کې الله یو عجیبه اثر اچولی خیر وی نه نه دی تا سره شننه
نو د په دهستان کې به تعلیم وکاو یو ځای بل ځای بیا خو سړی خپل الله پاک پوي کی نو بیا د سفر وکړي دی الګ دومره سفر کړي علما وایي چې د خپل د ګوتې نورې پرې وتلې خپل ګوتې له یخنۍ او تکلیفونو نه کړ او دی الګ بیا له 3600 علماونه علم حاصل څومره درې زره شپږ سوه لوی محدثین و مفسرین علم حاصل کړ ابو جعفر محمد ابن علي الحمزاني وایي چې ما رأيت احفظ من ابي الفتيان في هذه البلاد بل في الدنيا كلها یقین وی چې وکوي چې ما په دې ټولو خارونو په دې ټوله دنیا کې لدی کس نه بل عالم بیا نه دلیدلی خپل زمانه کې بلکې خپل استادان یې ورسره بیا شاګردان شو لکه ابو حامد الغزالي او ابو بکر خطیب بغدادي ابو حفص عمر ابن محمد الجرجاني داسې اجله خلک ورسره بیا شاګردان شو ولې پلار یې د یو عالم قدر کړی و د عالم قدر چا چې د علماو قدر کړی الله یې بچي حافظان عالمان جوړ کړي الله یې مال اولاد کې برکت اچولی دنیا کې چې چا غیرت په دین باندې کړی الله ډېر غیرتي ذات ده نبی علیه السلام به وی چې لوی غیرتي ذات هغه الله ده او په بني آدمو کې بیا زه ډېر غیرتي او زه ډېر سخي او حقیقت هم دا ده ما قال لا قط الا في تشهده ولولا التشهد لكان لاؤه نعم نبی علیه السلام وسیلې تاسو یې پېژنئ په دې زه خپلې خبرې را خلاصوم حسن او حسین امامان چې موږ ورته وایي او دې دواړو ته محمد رسول الله احادیثو کتابونو کې راځي چې دوی د سرداران د ځوانانو د جنت ویلي دي دا دواړه د علي او د فاطمې بچي دي د محمد رسول الله وصي دي او دوی سره یو دریم د تر زوی و سفر کې عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب دوی پلار جعفر د علي ورور ده نبی علیه السلام د تر زوی ده او جعفر بیا مودی په غزوه کې په اتم کال هجرت د محمد رسول الله په زندګۍ کې په شهادت رسېدلی درې واړه یتیمان بچي ته پاتې شو عون محمد او عبد الله دوی خپله وایي چې موږ پلار شهید سه موږ داسې ولکه د مرغو بچي واړه او نبي علیه السلام موږ له سرونه کټا کړل ولې مور یې کونډه شوه او چې مور کونډه شي بیا د بچو حفاظت دا بیا ګران شي ګران د زنانه چې خاوند مړ شي او ای سرتوره شومه یقینا داسې کېږي یقینا الله مې د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي او چې څوک وفات شوي مفتي صاحب په شمول الله دې د ټول کور خاندان حفاظت وکړي خو یو وخت بیا داسې راغی عبدالله ابن جعفر په ډېرو لویو سخیانو کې علما ذکر کوي ډېر واقعات یې دي چې کله کله وایي موږ ټیم نشته یو واقعه نیمه کې وایم بس کوو حسن دوی وایي چې موږ یو سفر کې و د حج قافله کې بس قافله رانه ګډه وډه شوه او موږ دا درې واړه ملګري یو سورلۍ سره یو طرف ته شو مدینې منورې نه تر مکې مکرمې و 8 شپې مزل ده غرونه و دشتې میرې وې پوره قافلې ختم شوي چا نن هم نه دي لیدلي چې څه شو لولږې تندې نه مړه دي وی موږ هم داسې ډېر تکلیف کې شو او سامان خرچه ارانه نور قافله کې پاتې شو وی موږ ګرځېدو چې چېرته لږ خوراک څښاک انتظام برابر کړو دشتې میرې دي کومه جونګړه پیدا کړو کوچانو کوم تمبو خیمه ګرځو خو یو ځای برابر کړو چې ورغلو یو جونګړه ده یو خیمه ده او هغې کې یو زنانه ده واړه بچي ورسره دي ترور مونږ خو له تندې مړه شو له ولږې نه لږ اوبه مو به یې راباندې وڅښلې خوراک څښاک نو څښاک خو وشو خوراک وی چې مونږ سره هم څه نشته بچو خو بعضې خلک الله پاک یو انداز ورکړی و هسې نورې خبرې ذهن ته راځي خو دا خبر را لنډوم نه وی بچو دغه ګډګۍ ده ګډه شویحه ورته وایه کتاب کې دا واقعه راخیست المختار من نوادر الاخبار وی دغه ګډه ده زما د بچو رزق ده به دا ځان له حلاله کړي دي دا چاړه چاقو ځان له وریته کې پخه یې کړه ښه ډېره ښه ده دا خو محموده بیا دې موده او حلاله کړه سره وخوړله
کله وږي دي څو ورځو نهار خاوند دې راغی هغه چې حالات ولید هغه له کوڅې په دې زنانه وکړې موږ ته بل داسې هغه شته چې یاره بس پورې نو حالات او موږ خپله داسې یو داسې چې خبرې اوس کوي مړه دا مولیان چې دي دا نو دوی چا له حالت څه خبر دي نه شکر حالات ښه دي شکر وباسئ شکر ولئن شکرتم لازیدنکم الله فرمایي که تاسو زما شکر د نعمتونو ادا کړ زه به نور هم زیات کوم درته بدلې خو الله سره دي مطلب مې دا ده چې بنده داسې کوي نو الله به څومره کوي الله سره خو د غیبو خزانې ډکې دي بندگانو کې داسې خلک چې دنیا په الله ودانه کړي مدرسې ور باندې ودانې دي جمعتونه په ودان پنځه شپږ کورونه به لري خو چې چنده ورته ووایه د جومات خبره یاره استاد جي موږ خو د خدای غریبان دي تا خو د خدای په خیر سره موړ کړي ته به کله مالداره کړي یاره چې خلکو ته الله ورکړي نو تا له هم درکړي که نه یو څه خو وکړه بل چا ته پس کېږي نه خپله یو څه ناڅه وکوي هر چا چې کور خپلې دي الله دې یو شکر ادا کوي چې خدای کرایې نه دې بچ کړی دا دی چې واطله سره د میاشتې کرایه ورکول او دا میاشت داسې تېرېږي چې پوهېږي پرې نه خلک یو ګپ لګوي وي چې یو موچي نه چا تپوس وکړو چې کاکا نن سویم تاریخ ده هغه ورته زما کور خپل ده سړی ورته کاکا تاریخ سویم ده وایي زه درته وایم چې ما کور خپل ده یار تاریخ تپوس کوو چې نن سویمه ورځ ده د میاشتې سویم وایي مړه خو نه پوهېږي که نه دا به هغه څوک وایي چې هغه کرایهداري زما دې سره څه ده سوچونه دي چې یاره نن سویم زما کور خپل ده زه تاریخ څه کوم سپېره تاریخ ده او کرایه به رامانه غواړي زما کور خپل ده ځان پوه کړم نو چې کور دې خپل ده یو پنځه پټي هم لري پول هم لري زندګي هم لري خو مدرسو نه ځان نه خبروي له جومات نه ځان نه خبروي نه دا زیاتی کوي یو څه ناڅه په خپله تنخواه کې سرکاري نوکر خپل دکاندارۍ کې چې چا څه بزنس شته پټای بټای شته هغه د غلو دانو کې مدرسې مه نظر انداز کوئ مدرسو طرف ته لږ ځان برابر کوئ خپل مال جان قیمتي کوئ خپل مال جان برابر کوئ برکتونه والئ دعاګانې والئ د علماو دعاګانې د طالبانو دعاګانې دې کې ډېر لوی اثر الله پاک اچولی بهر حال موږ روټۍ موټۍ برابره کړه غوښې مخې موږ خوړې لاړو ځین کې هم سره خبره وه چې بیا به د ترور سره موږ هم څه امداد وکړو خو موقع به کله راځي اوس خو سره هېڅ هم نشته خپله وږي کال نیم بعد حسن رضی الله عنه فرمایي وی چې ما دا زنانه مدینه منوره کې ولیده ډېر خسته حالات کې او لګیا وه پچې ټولولې دی او خاوند دواړو ما وپېژانده ما وی چې ترور ته هغه زنانه نه یې چې فلاني ځای کې دشتو میرو کې ولې نه دلته څنګه راغلې وې چې حالات را باندې ګران شو سخت حالات و وچکالي وه او بارانونه نه کېده روزګار څه شی نه کېده بل څه نه کېده مال نه کېده او اول هم څه نه وو خو بیا بیخي حالات نو دلته راغلو دلته اوس دغه پچې ټولو په دې د بچو رزه وی ما وی ته راځه تا موږ سره احسان کړی بچیه ته څوک یې وی ما ویل چې موږ هغه ستا مېلمانه یو هغه 3 کسان ښه ماشاءالله وی ځان سره مې بوتله وی 1000 دینار مې ورکړه 1000 دیناره او 1000 مې ګډې بيزې ورکړې لګي دي ګډې 1000 دینار علما لیکي صحابه و زمانه کې په 1 دینار باندې 2 ګډان کېده او 1 دینار سرو زرو سکه ده دین هغه وخت کې 10 دراهم جوړېده او 15 دراهم باندې به یو ګډو نو 1000 ګډان او 1000 دینار د سرو زرو سکې دا مې ورکړې بیا مې ورته چې ترور ستا هغه خوراک څښاک زما یو بل ملګري هم کړی ده زما ورور ده او کله بچیه تا سره د ملګري نو خو چې هغه یې کور ده سمو په آخر کې مثلا او ورپسې تعارف به ورسره وکړي امید ده چې هغه هم څه درکړي وی اته ورغله را لنډومه خبره درته وی هغه سره تعارف وکړه نو 1000 دینار او 1000 ګډان هغه هم ورکړه هغه څه ورته وایي وی زمونږ تره زوی د عبدالله ابن جعفر او ستا هغه غوښې هغه هم خوړلي د ستا د ګډې او هغه کور د ورپسې تعارف به ورسره وکړي هلته ورغله نو سړی خو مړېږي نه چې څومره ډېر یا هغومره ښایي ایوب علیہ السلام باندې الله سختی راوسته تکلیف بیماری قرآن کې آیاتونه دي مال ارسه ته واخیست ډېر تکلیف یې ولیده خو بلکل ایوب صابر چې ورته وایي ډېر د صبر خبره ډېر د صبر
بالکل اهم ته نه دا شوی پیغمبر ده الله بیا صحت هم ورکړه امړه بچي مرته الله ژوندي کړه عمر نور هم ورکړه پیغمبر علیه السلام فرمایي بخاري شریف حدیث ده وی الله به د سرو زرو ملخان راوورول ایوب علیه السلام نو ډېر خو راټول کړه هغه لږ بچي چېرته سړو کې پراته وه خوا دې خوا سره زر سونه ایم راوچتوله الله ورته وایي چې مړ کړی مې نه یې غني کړی مې نه یې بس که که وی نه جي ستا د برکت نه خو ګنا نشته که نه دا خو ستا د برکت باران ده جي مال خدا خدا دا دنیا چې دوخه ده د عقبا په دنیا کې بدي نشته که بدي نه وي لته نعم المال الصالح للرجل الصالح ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع وما اقبح الكفر والافلاس بالرجل څومره خلک چې خدای خمال درکړي ښې مدرسې به جوړې کړي ښه جوماتونه به جوړ کړي طلباو سره ښه امدادونه وکړي کپړې ورلوالې پټکي ورلوالې جوبې ورلوالې داسې تقریبات وکړي زمونږ د صدر د مدرسې د 10,000 کسانو نه زیاته روټۍ سږ کال یو سړي منلی ده چې دا ټوله روټۍ په ما ده ټوله یو سړی یو کس ځوان هلک او په دې خفه کېږي چې تاسو دوه یا درې ډشونه وایې یعنې دوه درې چاول یې غوښه سږ کال موږ فیصله وکړه نو چا وویلې چې حاجي صاحب خفه کېږي هغه وایي چې داسې روټۍ وکړئ چې پته یې ولګي چې دا روټۍ ده یار کوي نو شو انتظام نه برابرېږي دیګونه نه برابرېږي بیا په دې خفه کېږي چې تاسو لږ شی هغه کوئ او خرچه را کمه کوئ چې څومره کېږي ځکه ومه دا دین د چا نه وجه نه ودان د چا نه وجه دې ټولې مجمع روټۍ یو سړی کوي یو سړی چې څومره یې ښه کوی شئ روټۍ تاسو برابره کوئ انتظام تاسو برابر کوئ خرچه دا په ما ده کال په کال یې کوي کال په کال بله ورځ نایب ناظم راته وویلي یو ځوان هلک راځي صدر بازار مدرسې ته هره هفته بلا ناغه سږ کال یې څلورم کال ده 20,000 22,000 15,000 دا هره هفته کې دا پیسې راوړي مدرسې او وایي چې ما الله سره وعده کړې چې زه هفته کې څومره ګټم 2 حصې زما 1 حصه د مدرسې او د الله پاک طرف څومره ګټه خبره نور چې امدادونه خلک کوي هغه په خپل ځای باندې ده مخکې ورځ یو ځای ختم بخاري و ما څه خبره وکوله د بناتو مدرسه ده په کرایه باندې نو لږ خبرې مې داسې ما ته اوس هم چا څه نه دي ویلي چې ته داسې خبرې وکړه خو چې خولې ته څه راغلې وایې نو توکل په خدای نو ما چې لږ ګرمې خبرې وکړې شکیل مولانا مدرسې محترم ده داسې غلی راپاڅېد دې ځای نه ما ته راغی چې شیخ صاحب زبردسته موقع ده لږ به دې چندې خبره خیر ته وکړې ما چې ووکړو ما او چې د مدرسه زموږ دا تعمیر په کرایه ده چې یو په ښار کې وزیر کالونۍ سره مدرسه 14 که څو ځله کېږي په هغه کال څه کال فارغ شوې ته نه څوک دا هفته نه بله هفته کې ما ورته خط به بخاري نو ما وویلې چې یاره دې ته یو پلاټ پکار ده بیا په دې آبادي او تاسو مونږ کې را دي یقین په الله وکړئ هلته ما وویلې که زه بیا دا بل ځای وایم نو څوک به یې نه مني نو زمونږ په دې کې څه فایده ده چې هسې خبرې کوو نو دروغ بیا وایي فلعنت الله علی الکاذبین په دروغجنو خو الله لعنت وایي داسې یو سړی نوم راته یاده راپاڅېد د صفه باندې ناستو ما ته وایي چې پلاټ به هم زه والم آبادي به هم زه یو سړی دوی د پلاټ والي پیسې په ما شوې او آبادي به هم زه وکړم چې دوی څنګه آبادي کوي یو بل سړی راپاڅېد حبیب الله جي صاحب په نوم باندې وایي چې موږ هم پکې لږ حصه کوو 10 لک روپۍ په ما شوې چې 10 لک یو بل سړی 1.5 لک روپۍ ومنلې او وایي چې د میاشتې به 35,000 روپۍ چې تر څو زه ژوندی یم دا به زه انشاءالله ورکوم دا څومره دی الله لوی احسان سړي ایمان تازه شي ښه راشئ اسانه لاړه عبدالله ابن جعفر ته رضی الله عنه هغه سره تعارف وکاو ښه ماشاءالله زما تره بچو را لېږلې او هغه زنانه چې په موږ د غوښې خوړلې ماشاءالله موږ خو تا پسې ګرځېدو ترور موږ خو موندلې نه موبایل به دې بند و او نېټ هم لکه چې کار نه کوو بل څه داسې پته هم نه لګېده نمبر دې به درکړی که څه چل بهرحال 1400 سال وړاندې خبرې دي او چې چاته الله ورکوي هغه وخت یې ورکړي بیا زما تره بچو څه درکړه وی 1000 دینار او 1000 ګډه دا ما راکړه بیا که مخکې راغلی وی ما به ډېر څه درکړي وو
او دا دواړه به مستومانه کړي وو خوشطبي یې کوله چې بیا دوی ته پته لګېدلې وایي صدقې خلک داسې کوي خو اوس هغوی در کړي دي او زما نمبر ده خو زه به هم درله لږ چنده درکومه نو 2000 دیناره او 2000 ګډانې ورله ورکړه اوس که تاسو وایي دا دومره به څنګه ورکوي نو ورکوي خلک بیا دې له پاسه زه یو بله واقعه تاسو ته وایم د دې ټوټل حساب ما لګولی دې نه 15000 دراهم جوړېږي دا ګډان هم چې خرڅ کړه او دا دنانیر هم سرو زرو سکې چې واړه یې سپینو زرو ته نو دې نه 60000 دراهم جوړېږي 15000 او په 3 کسو یې ورکړي د نبي علیه السلام بل د تره زوی ده فضل ابن عباس کتابونو کې مې واقعه خپله کتلې هغه یو ځل انټوش یې وکتره چای ترش ولې داس نو زموږ مسله دا ده چې چا انټوش یې وکړه او دی وایي الحمدلله چې چا واورید ابو ته یرحمک الله هغه واجب ده نو یو ځل فضل ابن عباس دا د عبدالله ابن عباس ورور ده دوی یو بل ورور د عبیدالله ابن عباس هغه سخاوت کسی کتابونو راخیشتي اریان بشي سړی و نو فضل ابن عباس انټوش یې وکاو نو وی ویل الحمدلله خبر زمانو اخلاصي الحمدلله یو سړی ناشنا نه پیژني سفر کې داغه په आवाज وکاو يرحمک الله ارحم الراحمین يرحمک الله الله دې تا باندې رحم وکړي هغه الله ارحم الراحمین چې هغه ډېر رحم والا ده فضل ابن عباس ته دې يرحمک الله ډېره مزه ورکړه دې پر اشاله کړ ځان سره موتر کور خپل ځای ده 15 لک دراهم ورکړه څومره آغا ټول 15000 جوړېده او د ځان له ورله 5 لک دراهم ورکړه دا د سپینو زرو سکې پوره پوجونه ورته ډک کړه وی دا ځان سره او 10 اعلی جوړې ورکړې نو سړی خوشحاله نه وي 10 روپۍ هم چې څوک چاته ورکړي داسې خوشحاله وي داسې خو انسان یو عجیبه طبیعت ده یو عالم ته چا ویلي وي چې تا له څوک څه درکړي ته خوشحالېږي وی الله پې خوشحالېږي موږ څه یو په دې بیا خاص کر زما د مدرسو والا خوشحالېږي چې څوک ورسره امداد وکړي او امداد خپل ځان سره ده دا مدرسه څومره مزېداره ښکاري دا چې لږ له خیره سره رنګ روغن شي او برابره شي بیا به هم دا تاسو خلک پرې خوشحاله یې قبر کې به پرې خوشحاله یاستئ قبر کې هلته به د غرونو غرونو ثوابونه انشاءالله درځي در کله چې دې سړي دا پیسې راوړې نیکه ښځه یې وه هغه وخت ټولې ښځې ښکلې وي ښځې ورسره لانجه واچوله وی دا دې چېرته ډاکه اچولې خزانه دې لوټ کړې دا دومره پیسې او دا بوجونه دا څه کوي یار دا چا راکړي دي فضل ابن عباس مړه دومره پیسې څوک چا ته ورکوي خامخا دې بینک چېرته لوټ کړی ده ورلډ بینک نو دا شور شغب کله خبر شو خلک به خبر شو یا په وخت چې څوک لږ مشر د علاقې و سرکاري خبر شو اپسې څوک پولیس راولېږل فوج سړی دې کړی واچولې چې غلا یې کړې ډاکه دومره پیسې یا لکه دا چا راکړي دي مړه 5 لک روپۍ څوک چاله ورکوي دومره خو بادشاه هم نشي ورکوی یقیني خبره دا ډېرې غټې پیسې دي تاسو بیا حساب ورته وجوړئ چې په 15 روپۍ باندې یو ګډو نو دې نه څومره پیسې جوړي 5 لک دراهم او 10 اعلی جوړي خیر چې کوم هغه مشر و د علاقې سرکاري ټورنمنټ والا هغه ورته کړی واچولې تفتیش کوي او څه کوي یار دا ماله فضل ابن عباس په یرحمک الله راکړي دي خیر هغه ته ورساو چې ورساو یار مولانا صاحب دا دله دا انعام او دا اور کړی وي چې او یار دم لګا چې وسره دی گیم کې شریک دا وای دا خزانه کم سي نه لوټ کړي دا څه کړي داس یار زما خپل پیسې دی مور ولې خلک دومره پیسې ورکوي وی تاسو دا ناشنا ښکاري او چې 15 لک روپۍ وی ما 15 لک نورې ورکړي ستاسو مخکې ورباندې کړي او 10 جوړې مې نورې ورکړي نو په یو یرحمک الله چې بنده داسې کوي بنده خو بنده ده د محمد رسول الله د تره زوی ده او د عباس بچی ده د عبدالله ابن عباس او عبیدالله ابن عباس ورور ده قسم ابن عباس دوی بل ورور ده په جهادونو کې بخارا طرف کې او ځای خط ده قبر هلته ده قسم ابن عباس دا دین زما په قربانۍ راغلی دا په یو محبت راغلی یو سړی چاته په یو یرحمک الله 10 لک روپۍ او 20 اعلی جوړې ورکوي نو د الله په لار کې که ته قرباني ورکې بچی ورکې مدرسې ته خپله سبق شروع کې خپل مال جان په مدرسه لګوي بدلې له الله سره دي عبدالله ابن جعفر خبره غالبا چې اوس هم اوږده شو
عبدالله ابن جعفر ډیر اهم سخیانو کې تیر شوی دا اوس مې چې واقعا درته ویل یو ځل یزید ابن معاویه ملاقات ته لاړ یو من کې ان شاء الله خبره خلاصه کوم هغه ملاقات ته لاړ نو اول ته وایي د وخت حاکم د بادشاه د معاویه صاحب زوی ده وی ما کان یعطي امیر المؤمنین تا ته زما پلار امیر المؤمنین څه درکول دی ورته وایي کان رحمه الله يعطيني 100,000 بما تبع امير المؤمنين معاويه صاحب رحمه الله الله دې په رحم وکړي دا ټکه یو ویلي وی هغه به 1,00,000 روپۍ راکولې مالا چې زه به کله ورغلم ملاقات وی ښه 1,00,000 به درکولې 1,00,000 به زم درکم د پلار د وجه نه چا به 1,00,000 درکولې خو زما د پلار نوم سره دی چې رحمه الله وویلې 1,00,000 تا ته په دغه ټکي باندې شو 2,00,000 روپۍ شو 2,00,000 چې دا یې ورکوي نو 2,00,000 نه نم 2,00,000 دي چې تا ته څوک 1,00,000 روپۍ درکړي تا ته پته ولګي چې څه ټوپونه وهي پته ورته ولګي نو 2,00,000 دراهم نو له خولې ورته ووتل بأبي أنت وأمي زما مور پلار درنه قربان شه نو یزید ورته وایي چې 1,00,000 مې نور هم درکړې دې خبرې له وجې چې مور پلار مې درنه قربان شه بیا یې ورته وویل احسن الله الیک الله دې تا سره احسان وکړي وی دا دې ښکلې خبره وکړه 1,00,000 مې نور هم په دې درکړې بیا ورته وایي یکفیني یا مولایا دا ماته بس دي زما آقا دا بس دي زما لپاره یکفیني یا مولایا دا ماته ډېرې دي نو 5,00,000 روپۍ ورته په یو 15 ټکو باندې ورکړې چا یزید ابن معاویه ته وویلې چې ډېره لویه خرچه دې وکوله دا خو د بیت المال او د خپل سرمایې بیخ وباسي 5,00,000 روپۍ یو سړي ته هڅه ورته وایي وی دا مې یو سړي ته نه دي ورکړي دا ما ټول اهل مدینه ورته ورکړي دی په شام کې اوسېده یزید دا مې ټول اهل مدینه وی دا څنګه وی تاسو به یې وګورئ چې سفر د شام نه راغی اهل مدینه ورته په تمه وه چې آقا به راځي مشر به راځي او زمونږ هغه به راځي امیر صاحب او زمونږ مولانا صاحب خلک ورته په تمه وه راغی چې راغی علما لیکي 5,00,000 روپۍ ورسره وې سورلۍ نه نه و کوز شوی چاله 1,000 چاله 2,000 چاله 15,000 وې سورلۍ له پاسه وه چې 5,00,000 روپۍ یې تقسیم کړې چې د الله په لار کې ورکوې الله یې درکوي ان تنصروا الله ينصركم الله فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو نیکۍ ته نه رسئ تر څو تاسو خرڅ کړئ هغه څه چې کوم تاسو ته خوښ څیزونه دي زما عزتمندو یوه مطالبه مې ده او بس دا خپلې مدرسې ته لږه مخه وکوئ او د دې علماو ملا وتړئ خپل مال او جان قیمتي کوئ دا احسان خپل ځان سره ده او موږ هم دعا درته کوو چې الله صلې بدلې عوضونه دنیا کې هم درکړي او په آخرت کې هم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين